سپکه نن په مولا پسې دا خو نن د کافرو او د موږ بالخصوص د باطلو قوتونو یو اثر دی په موږ کې سرایت کړی یاد وساتئ زما وروڼو د علماو د ازار نه ځان ساتئ یاد وساتئ زما وروڼو علماو پسې بد مه وایئ قسم په خدای چې علما په هر میدان کې څه اصلاح کوي څوک چې د عقیدې اصلاح کوي څوک چې د عمل اصلاح کوي څوک چې د اخلاق اصلاح کوي څوک چې د کردار اصلاح کوي څوک چې د سیاسي امور اصلاح کوي څوک چې د باطن اصلاح کوي خو علما په هر میدان کې تا نه پرېږدي زمونږ تاسو سره مینه ده مونږ غواړو د خدای نه چې خدایا د رسول الله مبارک د امتیان خدای د جنت ته بوځئ که ته ما ته کنزلم کې ته به دې ښکلوم که ته ما ته سپغم وی نو زما به د سر تاج زه به دې ښکلوم که ته دوزخ ته روان یې زه به دې نیسم چې نه ګورې دا د دوزخ لاره ده په دې مزه نو ازارمن نه شئ او که د علماو څپېړې وویلی که نه د علماو څپېړې نو تباه به ګرځې تباه زمونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل په لاره باندې روان و کور ته نږدې شو یو سړی وله راغی وی امام صاحب یو تپوس ته نه کوم دا دومره غټه سینه خو د دغې خلکو زمونږ خو نشته امام صاحب یو تپوس ته نه کوم یې څه وی وی هسې مې اورېدلي چې ستا پلار مړ دی او مور دې کونډه ده وی دا مې اورېدلي چې ستا مور ډېره ښایسته او ښکلې ده هلکه زما مور سره ستا د ښکلې او د بدرنګې څه تعلق امام صاحب خو غټه سینه وه غټه سینه وه ستا مور چې ده نو دا ښکلې وه ستا ښایسته ده ښکلې ده هلکه دې کې دې څه غرض یاره ما ته به را په نکاح نه کې نو رښتیا ووایه والله که ما ته خو دا چوې که نه نو چې په ځان خبرېږي په دا خښته به ول د مازدیګر والي ستا خدای بېخوبه سه ستا خدای بېخوبه سه ستا زما د مور سره څه کار زما مور ته د نکاح څه خبرې کوې لیکن د غټو خلکو غټه سینه وي د غټو خلکو غټه سینه وي دا سینه نن په دا دور کې په دا مخ د ځمکه او د اسمان لاندې د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن ده زه حیران په دې وخت کم دی زه حیران په دې حقیقت ته ته وی د دلته وټونو ته نه ودرېږم که ودرېږي دغه ملا صاحب به ودرېږي او ناز جلیل جان به ودرېږي زه د نه ځان له وټ نه غواړم بنیاد د خبرې درته کوم بنیاد دا مولانا قاسم صاحب ودرو پرېږدو یې نه مفتي صاحب دا خو د دې خلکو کار دی دا سیاست خو موږ د مولانا بجلیګر صاحب نه زده کړی دی دا پټۍ موږ هغه نه زده کړې ده دا مفتی محمود رحمت الله علیه په موږ مولانا بجلیګر پېژندلی دی او دا مولانا غلام غوث هزاروي او مولانا حسین احمد مدني او شیخ الهند دا پټۍ ما د مولانا محمد امیر بجلیګر نه زده کړې ده زما وروڼو واورئ نو دا مې ځکه وې چې زه په دا فیسبوک سرخوړلي نه پوهېږم او نه را سره ټایم شته لري خو بعضې خلک وایي چې په دې دا مولانا صاحب پسې ډېرې بدې ردې ویلې کېږي څوک یو څه څوک بل څه څوک بل څه څوک بل څه نه بل ورځ مولانا صاحب سره ملاقات یو 2-3 ګنټې ناست یو ځای کې څه ضروري خبرې وې د مولانا صاحب هم دا خبره یاره وي ما پسې څه مې ستاسو سوچ دی نو ویې خندل مې خبرېږي دې قصو نه وي ډېر ښه وی ته خبرېږي چې زما متعلق زه به نه خبرېږم نو مې بیا نو ما ته هغه څه وي مولانا صاحب وی هر څه چې وی دا خو زما ایمان دا دی چې زه به دا خلک بیا هم د یهودو د ایجنټۍ نه او دا خلک به بیا هم د یهود د کلچر نه محفوظ ساتم انشاءالله العظیم دا زما د قوم بچی دی دا نه پرېږدم دا زما د قوم بچی دی دا نه پرېږدم نو دومره غټه سینه د امام ابو حنیفه وه دا لوی خلک چې په دا غټه کرسۍ ناست دي د دوی غټې سینې وي زمونږ خو ډېرې پوټینۍ سینې دي